کته دا غواړي چې زما په تنها کې دې برکت وي، زما په تنها کې دې طاقت وي، زما په تنها باندې زما ټول د میاشتې کارونه ختم شي او بیا هم دې زما سره تنها بقایا پاتې. بعض کسان دا سوال کوي، دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب تنخوا ولې لیکن تنخوا کې برکت نه وي، ډېره زر ختم شي زموږ کارونه په سر ته نه رسېږي. نن ته یو داسې عمل ښیم چې دا عمل ته وکړو، دا د رزق دپاره د تنخوا دپاره ډېر مجرب عمل دی. نو ستا په تنخوا کې به دومره برکت راشي چې ستا تنخوا باندې به ستا د کور ضرورت هم پوره شي او د هغې نه به ته بچت هم وکړی شي د ځان دپاره. نو هر سړی دا غواړي چې زما تنخوا کې د برکت وي او په دغه تنخوا دې زما د میاشتې کارونه هم وشي او زه دې په دغه تنخوا کې بچت هم وکړی شم. د هغې لپاره یو مبارک عمل علما کرام فرمایي چې تاسو به اودس وکئ، یعنې په اودس کې به دا وظیفه کوئ. کله چې تاسو ته تنخوا میلاو شي، په 1 تاریخ میلاویږي، په 2 باندې، په 3 باندې، په 4 باندې، په 5 باندې، کله چې هم تاسو ته تنخوا میلاو شي د هغې نه به لا پیسې نه لګوئ، پیسې به ترې نه لګوئ. اودس چارندام به وکئ، بیا به کښېنئ، 3 فیرې به درود شریف ووایئ، 3 فیرې به درود شریف ووایئ. د هغې نه پس به بیا 11 فیرې سورت قریش او 11 فیرې سورت الکوثر، دا دواړه سورتونه به 11 فیرې وي او د هغې نه پس به بیا 3 فیرې درود ابراهیمي ووایئ او په دغه خپله تنخوا باندې به دم کې ان شاء الله تعالی. علما فرمایي چې دا دومره مبارکه وظیفه ده چې کله ته دا عمل وکړو نو ستا په تنخوا کې به دومره برکت راشي چې ستا هر یو کار د کور ضرورت هغه به هم ستا پر تنخوا باندې پوره شي. او دا وظیفه د علما د رزق دپاره هم ښیي او د تنخوا دپاره په تنخوا کې د برکت راوستلو دپاره هم علما کرام دا وظیفه ښیي. نو محترم مسلمانانو، څومره کسان وظیفه اوري په لومبي ځل باندې او لا زمونږ د یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، د هغوی په خدمت کې عاجزانه درخواست کوم چې زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې روزانه په بنیاد باندې تاسو ته قیمتي او مستند وظیفې هغه تاسو ته میلاویږي او تاسو هم ستاسو غمونه، آفتونه، ستاسو مشکلات د هغې دپاره وظایف تاسو ته رسي، تاسو ته پخپله هم پیدا اخلئ او بل ته هم رسوئ. الله هم خوشحاله او آباد ساته، الله هم د زندګۍ تمام غمونه پریشانونه وساته او الله د سره زمونږ د زندګۍ ټولې خوشحالۍ در نصیب کا. الله هم خوشحاله او آباد ساته. جزاکم الله خیره.